السلام علیکم، زه یم ریحان خان. په ضلع کرم کې که څو هم د امن دپاره جرګې روانې دي او اوس په لویه سطحه باندې جرګه روانه ده، د امن معاهده روانه ده کیږي. پرون راسې نه هغه کې لږه تیزۍ راغلې ده او موږ نن امید وو چې انشاءالله نن به مکمل سیز فایر وشي، خو نن سهار بیا یو ځل د اهلتشي کلي چردیوال او جیلامائے طرف نه یو ځل بیا په ټالوگنج باندې هغو یرغمال وکړو، ټالوگنج ته هغو انټري کړې وه او ورونو لګولې کوشش یې وکړو، خو بیا هغه ډیفینس سیسټم د نورو خلکو مضبوط و، هغه خلک مخ ته لوړ نه ډلو. یو د دې وي چې بګن نه پاس د دو طرف نه دا څلورم پنځم ځل ده چې هغو کلو ته بیا ننوتلې کوشش کوي او د اور لګولې کوشش کوي او حکومت بالکل هیڅ قسم ته په دې کې سنجیدګي نه دی اختیار کړې. چې یو ځل خو شعاع جنګ نه و، بهر هیڅ مسله نه وه او خلک رانووتلو، بګن کې ورونه یې ولګولو، انا پاس چې بیا دو رڅي او ته کسې حکومت ته چې هغه ورونه لګوي، کورونه سوځوي او ته هیڅ قسم د هغو خلاف اکشن نه خلې، نو دا ډیره د بدبختۍ خبره، د ملک او د مو وطن دپاره ډیره بدبختۍ خبره.